دا غي مړه کېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه په څه راوړي فروټ دا غي مړه کېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه په څه جوړه کړي د دې غریب هم مړه کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده د دې حق دې ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذي حدیث دی او د طبراني چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه مشته بهر کې زمارونو داود علیہ السلام ته الله سوی چې زه غواړم په یو کجوره هم ډکولی شم او حدیث کې راځي چې یوه کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به یې دله واچوي د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي خو چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک به جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي ډنډه او لسان المیزان ورته وایي هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نگرانی الله رب العالمین واه واه رب العالمین او آدم علیہ السلام با ولالی یا آدمو اللہ با تاوازو کہ اے آدمہ قم پاسا قم عند المیزان تیسرا ادرے گا جعلتک حکما بین ذریتک دخپلو بچو پا مینس کے میں تا انصاف دار مقرر کرے واہ شابہ ظلم کوم کہ انصاف کو دس رپی کی با حضرت آدم علیہ السلام سب بچی جنت تروان دے سو دوزخ ترا روان دے او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي دا هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي هغه امت ته به هغه پیغمبر ولاړي ملک الموت به م ولاړي کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زمونږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې به م ولاړي نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي دروغ بم ډیر خلک وي دا ګناه مې نه ده کړې الله قرآن شریف کې فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون په خوله به مهر لګي اندامونه به خبرې شروع کړي لاس به وایي په ما دې کړې ده سترګه به وایي په ما دې کړې ده پې به وایي په ما ګناه لتلې منظر برا ترامخ کې نن سبا د کیمرې نشي پټې دي کومې کیمرې چې لګېدلې ټوله فوټو ښایي که نه ښایي نو د الله د کیمرې نه به څنګه پټ شي ځای به درته فوراً په یو ټک به درته راواړي ها دا ستا وجود او دا ستا ګناه انکار کولی شي بیا به څه کوې الله قاضي اندامونه او فرشتې ګواه او تله د انصاف د دنیا د تلې په شان نه نو څه به کوې او تیختم نشي کول سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحب باندې سفارش وکړه منسټران به دې سرنګوني پیسه هم نشته رشوت چې په رشوت به ځان خلاص کړم نه د سره پیسه شته او نه خدای ستا رشوت ته محتاج دی مرګ هم نشته چې مړ به شم زه ختم به شي خبره مرګ هم نشته دی دوباره بیا پرچه هم نشته چې که دې پرچه کې پیل شوم بله پرچه به ورکړم سپلیمنټري ضمني به ورکړم دا هم نشته دام نشته کده امتحان کې پیل شم د دکان به وکم امتحان کې پیل شم زمینداری به کوم دیاړي به کوم هغه امتحان کې پیش بعد دوزخ دی دوزخ درونو دا روز را روانه ده پسه فذکر نصیحت وکړه خلکو ته وریاد کوه ته دا شی دا قرآن وی پیغمبر وی ځانې زه نه ویم درته خو فإن الذکر تنفع المؤمنین چې مسلمان دی نصیحت به قبلی او چې مسلمان نه دی منافق دی وی مړه دا مولیان څه خبرې کوي دا مولیانه څه خلک یاری مړه اسم نشته بس کلمه دی وی خدای بادشاه دی مړه الله ډېر لوی رحم دی مړه اسم نشته د خدای رحم د مور نام زیات دی بېشک خو رحم خلک په هغه چا کوي چې تم ځان ورنږدې کوې که نه که ځان څه ناڅه ورنږدې کړې نو الله به رحم کوي او چې ته سرکشي کې او دغه امیدونه ساتې چې اسم نشته او خلک هم برباده خلکو ته مې مړه اسم نشته نو هلته الله پیغمبر غاښونه مات شو د پیغمبر مبارک غاښونه مات شو او الله پیغمبران راولېږل او معجزې یې ورکړې او هجرتونه یې وکړل او د پیغمبر مشن عالمانو نیکانو په لاس کې اخیستلی ټول په اوبو لو کې
دروغ وی دروغ. د قرآن مشن په وبولو کې، د پیغمبر د حدیثو مشن په وبولو کې. پیغمبر خو من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، چا چې قصدن من پرېښود نو دی د کافرانو کار کوي، نه شکر شو. بلکې حدیث دا ما تعویل وکړه، حدیث کوي کافر شو. وی پیغمبر خو لا یزنی الزانی حین یزنی هو مؤمن، چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی. لا یسرق حین یسرق هو مؤمن، غلاګری مسلمان نه دی. وی ډاکو مسلمان نه دی، بیا به څه کوي ورسره؟ خو موږ په حدیثو کې تعویل کوو چې کامل مسلمان نه دی فلان فلان فلان. داسې وړه خبره نه ده، مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات ده. بالکل زمانم چې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات ته رحم بکوي. د مور نه رحم زیات دی چې مور په بچي څومره رحم دی، خو رحم خلک بچا کوي. وایه کنه چې څوک خو سر ښکته کي وجاړي کنه، چې ما ته یو سړی نیغ نیغ کېږي او مټې راته وایي، نو زه وایم چې دا سر مې ولا مات کړي، زه په هغه رحم نه کوم. او چې زه والی مې مودی مال راغی او ما ته وجاړه او سر یې ښکته کړ، بیا به رحم کوم. او چې ما ته کنځلم کړي او بیا هم راته مټې وایي او نیغ نیغ کېږي، رښتیا ووایه، زه به پرې رحم وکړم. نو که ډېر رحم دلم انساني رحم پرې نه کوي، وروره وایي زه څنګه یې معاف کړم، خو راغی او په ما بدماشي کوي. لکه جرګه خو یې راوسته خو بدماشي را باندې وکړه. جرګم کوي او بدماشیم کوي، نه منم دا جرګه. او چې یوازې مولا راشي او جاړي بس رحم راځي. نو خدای ته وجاړئ چې رحم در باندې وکړي، خدای نه معافي وغواړئ چې رب العالمین رحم در باندې وکړي. الله ته زاري وکړئ چې الله در باندې رحم وکړي. مظلوم باندې ظلم مه کوئ، نه کوي رحم. په مظلوم رحم کوي، بیا په ظالم نه کوي. لور خور سره ظلم مه کوئ. نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي، نه ورکوي د لور خور حق. بعض علاقو کې جرجې وي رواج داسې دی، ته رواج منې که خدای او رسول باندې نه ورکوي لور خور له حق. دی په خپله په ټرکونو سامان کور ته راوړي، لور غریبه محتاجه ناسته، خور محتاجه ناسته، ورکه که نه چې رواج نه دی. وای 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 رواج نه دی. ښځو سره خلک ډېر ظلمونه کوي. ته د خدای نه یریږي، ته مالدارې موټر والی بدماشي وکه ظلم، خدای به نه د قیامت پر تپوس کوي. زما د قسم په خدای وی رسول الله مبارک فرمایي، هغه دوه څاروي چې یو ښکرو والا ده او یو بېښکرو والا دی. دا ښکرور دا بېښکرو وی په دنیا کې وی د دې بېښکرو څاروي دپاره به الله د دې ښکرور نه بدلوي. ظلم کوم ځای پاتې کېږي؟ موږ ظلمونه شروع کړي دي. ډېرې زنانه غریبانانې د خاوند لاس ته ناستې دي او خاوندان ظلمونه ورسره کوي. پلار کره نه پرېږدي، ولې ظلم کې؟ رور کره نه پرېږدي، ولې ظلم کې؟ ستا په خپل لاس کې ده چې ستا خور تا کره څوک نه را پرېږدي، ستا لور تا کره څوک نه را پرېږدي، ته په زړه خفه کېږې که نه؟ ولې ظلم کې؟ او بعضې سخر خواښې په انګورو باندې ریلوې ظلم کوي، زوی ته وایي نه به پرېږدې. ظالمه ستا لور که داسې څوک کي ته به خفه کېږې که به نه خفه کېږې؟ څنګ دله پړه دې د کاڼې دی. زنانو سره ظلمونه مه کوئ، زنانو باندې رحم وکړئ. دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره څوکۍ ته خفه کېږي که نه، نو په پردی ولې کې ټوله ورځ پې ظلمونه کوي او زیاتۍ پې کوي او کنځل ورته کوي او مور او پلار ورته یادوي. زما دې په خدای قسم چې ظلم دی، قسم مې راته وخوړ چې دا ظلم دی. په دې ظالم خدای رحم نه کوي. رو به دې نیسي په دنیا کې، بیا به څه کوي؟ اخرت کې به دې رونیسي، د قیامت په قبر عذاب کې به دې رونیسي، بیا به څه کوې؟ خو ما درته څه ووایې؟ فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت مسلمان له فایده ورکوي، او چې کوم په خولي مسلمان دی او ړه کې منافق دی او سنګ دل دی، هغه له فایده نه ورکوي. او نه مړه مسلمان به خدای بخي، خلکو له عقیده خرابوي. نه مړه د خدای رحم ډېر دی، رحم یې لوی کور دی. آها الله اکبر. ګرانه خبره زما رونو، سخت چقلې مخکې را روانې دي. رحم به بالکل پروردگار کوي رحم، خو چې چا کې رحم یې په هغه به کوي. الرحماء الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم یا یرحمکم من فی السماء. بیا ودته مثال در کوم، بالکل در کوم درته. یو زنانه په لاره باندې روانه وه، دا رحم اندله در کوم. په لاره روانه وه او یو کوی او دا زنانه تږې وه چې ورله په کوی برقه نشته او ډېره ګناهګاره ښځه رسول الله مبارک فرمایي د بني اسرائیلو ده. زر یې موزه وویسته او لوپټه پورې وتړله او کوی ته یې ورښکته کړه، اوبې یې پرې راوویستې
ویسکلې تندې ختمه شوه چې وکتل یو سپی دی او د تندې نه ژبه بار رایستې ده اوبه نشته او دا ښځه وی چې څنګه ما ته تنده لګېدلې وه داسې دې سپي ته هم لګېدلې ده نو زر یې واپس هغه موزه ورښکته کړه کوي ته اوبې راویستې او سپی یې سیراب کو الله فرمایي چې دغه ګناهګاره ښځه صرف او صرف په دې سپي په رحم یې وکړه په دې الله وبخله د بخاري حدیث سے حضور پاک وای نو رحم راغی خو په چا راغی یو کې رحم پروت نو رحم پې راغی او چې لکه رحم نشته هغې مثال هم واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی الله راته دوزخ وښو وی یو ښځه مې په دوزخ کې ولیدله چې پیشو پې چکونه لګول او سوځېده وی دا ولې واه واه وی پیشو یې تړلې وه نه خوراک ورکو او نه پرې ښودله چې ځان له خوراک پیدا کړي پیشو د لوږې نه مړه شوه الله دوزخ ته ولېږله رحم نشته پړکی رحم نشتا په حیوان به هم رحم کې رسول الله مبارک فرمایي چې الاله نو چاړه ښه تېره کا او د ساروي مخکې هم چاړه مه تېروه او زر اعلان که چې زر دمه شي او چې تر څو ته سا نی اوتې نو سرمن له به ګوتې نه وړې چې سا وځي بیا ته یې له سربن وباسي او په جمدونې به ته لم نه پرې کې په جمدونې به د اوښ نه قب نه پرې کې چې مکمل د ده نه سا وخیږي او دې مړ شي نو بیا ته پرې کوه او د بچو په روزو کې ښکارم مه کوه د څومره بهترین آداب مونږ ته ویلي نو چې چاله په زړه کې رحمي نو الراحمون یا حدیث مسلسل بالاولیت دی نو یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض په مسلمان دننه چې څوک دی په ځمکه کې په د رحم کوه تا باندې به الله رحم وکړي بعضې وخت کې یو سړی دی هغه به قتل کړي به وجنې د دې مثال بیا جدا دی د مثال د هغه کینسر دی چې په ګوته کینسر لګېدلي بیا به پرې کې په ګوته په لاس کینسر ولګي به پرې کې ولې ټیک ده چې په هغې لاس خو دې رحم ونه کړه خو په نور وجود دې رحم وکړه که دا لاس پرې نه کې نور وجود تباه کېږي هغه کینسر نور ته خورېږي نو پرې کې به نو چې کوم مسلمان جرم وکړي د شریعت خلاف ورزي وکړه هغه له بیا سزا ورکړه په هغه بیا رحم مه کوه ولې چې هغه شی نور امت ته سرایت ونه کړي نور مخلوق تباه و برباد نه شي هغه له سزا ورکړه چې نو یورېږي او نورو کې دا کینسر او دا وایرس دی نورو ته خور نه شي نو د قیامت دغه ورځ ده رحم به کوي په رحم کوونکو به کوي او چې سنګدله دی او ظالم دی رحم به پرې نه کوي یو سړي له خدای مال ورکړه بل ورته وایي شابه مال به راکړه اوس وجنم دی ګورې که دې رانه دا خو سنګدل دی تربور ورپسې راپاسي ماله به راکې شابه اوس ولې تا مال ګټلی دی او د ما نشته اوس به یې خامخا راکې ولې ظلم کې تا وګټلی بل نه دی ګټلی نو په زور ته غواړې دا ظلم دی ظلمونه دي یو بل پټی نیول یو بل پولې وهل یو بل نوبخور او بغلا کول یو بل بوساړې پټول یو بل شوتل ریبل قسم په خدای ظلم دی په دې ظالم خدای رحم نه کوي د یتیمانانو حق خلکو ګیر کړی دی او نیولی دی زما په خدای قسم ډېر خلک راشي جاړي مونږ ته جاړي وایي څوک هم پلانکي ظالم رانه حق نیولی دی دیاړي کوم مزدوري کومه او هغه مزې کوي تا خیرت نه منې دا نصیحت ځکه درته کومه خو یاره ما درته بیا ووایې چې ان الذکرى تنفع المؤمنین چې مسلمان دی به فایده اخلي او چې منافق دی په دې یو غوږ به اوري په بله به تې مونږ مسلمانان یو انشاءالله العزیز په مال دولت دونه اعتماد مه کوه په هغه څیز اعتماد وکړه چې الله سره دی او د قیامت ورځ ځان ته رامخکې کړه چې د قیامت په ورځ به زه مخامخ کېږم او ډېره بده به وي چې د پیغمبر مبارک حوض کوثر له روان او فرشتې دې کلک ونیسي او دوزخ ته دې روان کړي او یا رسول الله مبارک وایي چې مه رالیږه دا ماته ځان به په امت کې داخله ادخلوا فی السلم کافه د سر نه خپو پورې به ځان په اسلام کې داخله دا نه چې خوله خدای نو اسلام پسې کنځل چې خوله خدای د اسلام دشمنی چې خوله خدای مدرسې پسې دشمنی چې خوله خدای مولا پسې بد چې خوله خدای پټکی پسې او ګیری پسې بد ظالمه ته خو دین دشمنی ځان ته وایه مسلمان کنه ته صرف د خولې مسلمانې دړه نه دله مسلمان به دین سره مینه کوي هغه دین چې پیغمبر مبارک ولا هجرتونه کړی دي او ویني ولا بایولې دي تا هغه دین بد باده دا هغه دین بنیادونه لقه کمزوري کې په مولا او په مدرسه خلک بدګمانه کې ځان ته څنګه مسلمان وې قیامت پر ورځ به د حضور پاک در سترګې څنګه لګي د
دغه تله دا به لګېدلې به او دغه به نګراناني. او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، لگا غندی نیکی وی اللہ بینی، او من یعمل مثقال ذرة شر یرا، لگا گناہ وی، لیکن پر حمدلو با اللہ رحم ہم کئی، توبگارو باندے با اللہ رحم ہم کئی، اس تا رحم غویب. یو سڑی بھئی رسول اللہ مبارک فرمائی اللہ بیزان ترا نزدیکی، او دا سے بیرا نزدیکی دا سے چے حدیث کے راضی اللہ با پیدا خپل اولی کی دی، دا اللہ پاک زمان پشان اولی اولاسون نشتا. پدې اوس الله خبردار دی چې دې څه مطلب ځان ته به رانږدې کړي، نو الله به ورته ګناهونه را یادوي، فلانکې ګناه دې کړی و په پلانکې روز یاده دی ده اتذکرو ذنب کذا وکذا فی یوم کذا وکذا، دی به او خدا واړه واړه به ورته الله یادوي، غټ به نه یادوي. دا فلانکې ګناه دې کړی وه په پلانکې روز کړی دی دا واړه واړه، دی به او خوړه کې به چې خدایا غټ را مخکې نه کړي، غټ را مخکې نه کې، یا خدای کا غټ تیرا مخکې کل خو غر کېږم، نو چې الله ورته دا واړه واړه رایات کې منی او منم. زما فرشتو کرام الکاتبین د سره ظلم کړی دی؟ نه دې کړی، ټکي لیکلی دی، دا دې کړي دا ګناهونه او کړي مې دی بنده، دا ټول ګناهونه مې دل په نیکو باندې بدل کړل. اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، دا چاله بدلی، دا هغه چاله چې دی الله ته وجاړي، هغه چاله بدلی چې لکه رحم راشي، په ځانم رحم راشي چې زما دا وجود دوزخ ته لاړ نشي، په مخلوق خدام رحم راشي. نو دی به وایي چې او معامله خو بل شان وه، واړه خو په نیکو بدل شو، نو دا غټ خو به په غټو نیکو بدلېږي، واړه په وړو نیکو نو غټ. نو دی به یا الله دلته کې خو څه ګناهونه خو تا ما ته ونه ښوله، خو ما ونه لیدل. الله به ورته وفرمایي امې دله د دې نه مخکې په نیکو بدل کړي، درنه مې یادول چې ستا کې ګبراهټ پیدا نشي، نو بېشکه خدای رحم والا ده. یو سړی به بل یو سړی به ابه څنګه د هغه به یو کم سل ګناهونه او یو دفتر د نیکو، او د ګناه یو کم سل بسونی ابا دومره چې که یو دفتر را خور کې د ځمکې اسمانونه وپې ډکېږي. حدیث ته بطاقې ورته وایي، مشهور حدیث دی د رسول الله مبارک. نو یو کم سل دفتر د ګناه دی، او یو څومره دی که را خور چې ځمکه اسمانونه ډکېږي، دا به وله په یو چابړي کې واچي، او د نیکو هغه به وله په بل کې واچي، نو ګناه درنه شو، نیکي کمه شوه، نو اعلان به پیو چې دوزخ ته روان کې دی براوان شي دوزخ. نو رب العالمین با دا الله دا ارسنه خبر دی، خو الله دا یو شی قدر خی دیکھے حکمت دی. نو الله با دی سړی تا فرشتو ته وی راوید راوی چې وید رای، نو الله به ورته یو کاغذ ورکې، ها دا یو نیکی ستا پاتې وه، دا یو څه چې دا دله په نیکو کې واچي. رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات، الله دا پوټې کاغذ څه شی دی؟ زما خو یو کم سل دفتری د ګناه دی، دا پوټې کاغذ اوس به بیا را باندې اواز کېږي چې فلان کې د فلان کې زویرې دوزخ ته لاړ شي په لوی مخلوق کې. الله بس وی لا ظلم اليوم، نن د ظلم ورځ نه، ظلم نشته، نن فیصله الله کوي، الله ظلم چا سره نه کوي. لا یظلم مثقال ذره، د یو معمولی ذره برابر رب العالمین ظلم او زیاتې نه کوي. دی به واپس شي، خو دې اړه کې به وایي چې دا پوټې کاغذ څه شی دی چې دا نیکو کې واچو، دا خو زما دغه یو کم سلو دفتر مقابله نشي کولی، خو دا د الله حکم دی. نو کاغذ براوالی دوباره به وزن وشي، اب ولا الله په هغه نیکو کې واچي، نیکۍ درنې شوې، ګناه سپکه شوه. وقتی اعلان شوی چې دوزخ ته روان کې، اوس اعلان شو چې جنت ته روان کې. اوهو الله دا پوټي کاغذ دسو، زه خو دغه مخلاص کړم، دومره وزندار. الله وی دا زمان نوم دی، څه چې دی لکه نوم، ولا ذکر الله اکبر، زمان نوم د الله د نوم سره یو شی هم په مقابله کې درونوالی نه لري. اوس به ته وایې چې د الله نوم خو ټول لري، چې دا کوم بیلما زری دی عمل دی کې بعض خلک د حدیث په یو احادیثو باندې نظر نی دلته پریوزي، د الله نوم خو لکه فاسق فاجر علی کنه، قاتل او زناکار علی کنه، اوس بس کې
اوس به څه کوې؟ د الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی. واوره وی کلمه شهادت د جنت کنجي ده. څه شی ده؟ جنت کنجي. نو راوی د حدیث وی داسې کنجي به د چتلی دي چې هغې کې غاښونه ني، چې کوم کې کنجی کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي. وایه ده که نه یو سیخ راواله او په جرنده کې ومنډه چې دی کولو کې د هغې خپل غاښې وي، بعضې ډک غاښې وي، بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي. نو د الله نوم کلمه شهادت کنجي ده، خو غاښې وله پکار دي. نو دا منځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی؟ لکه نیک عمل دی، هغه ډک غاښې دي. او دا د ګناه نه ځان ساتل دی، هغه تش غاښې دي. نو جرنده پې کولاویږي د جنت، او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی. د الله نوم دی، خو د الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي. د الله نوم چتری ده، چتری دپاره هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکاره؟ د الله نوم چت دی، چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه؟ جواب راله راکړي. او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي؟ پیدا درکوي که نه؟ د الله نوم پرتوګ دی. مثال دی، یو مثال کمیس دی، کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه؟ او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به دې وجود ښکاري. او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورې بیا به ګناهګار شمه. که داسې پرتوګي چې پرتوغاښ پکې ني تا پټوي، داسې لنګ چې غوټه وله ورنه کې تا پټوي نه. دا خو د دنیا رواج دی، دا خو مثال دی. داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي، بالکل نه درکوي. داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي. د الله نوم او کلمه شهادت لم دیوالونه پکار دي، ستنې پکار دي، شرطونه دي په حدیثو کې راغلي دي. بعضو نه به ځان ساتي، بعضې به کوي. او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه. د الله نوم سره په ځان رحم وکړه، د ګناه نه ځان بچ کا. د الله د نوم سره په دین رحم وکړه، په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي. په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی. د الله د نوم سره رحم وکړه. رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي. په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه، او په شریعت او په دین رحم وکړه. کم شریعت او دین چې الله او رسول را کړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړي. ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم، د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه تللی شي، یو نیکي به یې کمه شي. چې نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته یې روان کړي. د دې یوې نیکۍ ده سزا وله ورکوم، بیا به جنت ته ځي. چې روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکم چا نه اخیستی شي دا نیکي. الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړم. دی به وایي چې دا خو اسانه خبره ده. اوس به ښځې ته ووایم، زوی ته ووایم، پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکۍ. نیکي خو ډېر اسان شی دی که نه؟ دنیا کې چې وی الیف زبر آ 10 نیکۍ شي. دنیا کې چې دی الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی، یو په 50 نیکۍ شي. چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وی نور 10 حرف دی، 10 کم 200 نیکۍ شي. دته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی. او الله مهلت راکړه چې دله اوس راوړمه، نو دا ورشه. نو دی به راشي په رشته دارانو به ګرځي، بچو له به راشي بچې یو نیکي مې کمه ده، له حساب کتابو چې یو کمه ده، دا راکړه چې د ما نیکۍ پوره شي. بابا نیکي دا نشم درکړو. ای بچې دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی، حرام مې تاسو له ګټلی، ګناه خو مې تاسو له کړې ده، یو نیکي نشي راکولی. بابا دنیا سره تیره ده، در باندې خپه یو. او که تاله درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا بسي که تاله درکم او زه دوزخ ته خو غرغنډې دي. اوهو پلار له به لاړ شي، بابا یو نیکي راکه، بچې د نیکو کار پکې نشته. ای بابا تا ما سره څونه مینه وه، بچې هغه اوس هم شته، په دنیا کې تیره ده. یو نیکي ولې که تاله درکم زما کمه شي بیا به څه کوم؟ پرونو به وګرځي ور به نه کي. ښځې له به لاړ شي ور به نه کي. په دوستانو به وګرځي، یو